حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی وای چې شاد عبد المطلب بچانو سره شګړه وکړه مینا ور سره وکړه حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی فعلی مکافاته غدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې بیا قیامت په ورځ باندې کله ما سره ملاقات کیږي اذا لقیا چې کله قیامت په ورځ باندې ما سره ملاقات کیږي به بده سلا دې بدله په خپل باندې ورکوم چې چا عبد المطلب بچانو سره مینا وکړه شګړه ور سره وکړه نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے فعلی مکافاته غدا اذا لقیا نبی علیہ السلام فرمائے چې کله قیامت په ورځ باندې بعد ما سره ملاقات کیږي به بدی سلا ز په خپل باندې ورکوم دا حدیث مبارک تشریح حضرت امام احمد رضا خان رحمت الله تعالی علیہ کړه دا فرمایش دا حدیث مبارک شي دو جملې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایش یو هو شوق ما اهل بیت سرا شګړاو کی عبد المطلب بچانو سرا عبد المطلب دا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نیک مبارکو حضرت عبداللہ پلارو نے فرمایش شوق عبد المطلب بچانو سرا شګړاو کی نو چې کله قیامت په ورځ باندې ما سره ملاو کیږي به بدی سلا دې بدلبا زه په خپل باندې ورکوم فرمایا دینه دوه خبره ثابت دي یو خدا خبره ثابت لا چې څوک دې دنیا چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم اولاد پاک سره شګړو کی مینا ور سره وکي قیامت په ورځ باندې د ملاقات الله محبوب سره کیږي چې الله محبوب فرمایل اذا لقي غدا چې قیامت په ورځ کله د ما سره ملاقات کیږي فعلی مکافاته بدی سلا دې بدله په ما باندې دا زبدی سلا او